أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. محترم و عزتمند اوریدونکو، الله رب کریم دا قصې واقعي د انسانانو د راهنمایۍ دپاره بیان کړي دي. الله رب کریم فرمایي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. یقینا په دې قصو کې عبرت دی د اولي الألباب دپاره. هغه خلک چې هغه په شعوري طور باندې علا وجه البصیره په غور او فکر سره د کتاب الله مطالعه کوي، نو د هغو دپاره په دې کې عبرتونه او نصیحتونه دي. د هر وخت د هرې معاشرې د ستونزو او د مشکل د حل دپاره په دې کې عبرت او نصیحت دی. خو افسوس دا دی چې انسانان یکسر د کتاب الله نه غافل دي او دا کتاب الله مهجور ګرځولی دی، دی محکوم ګرځولی دی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دا کتاب دی محکوم ګرځولی دی، د دې کتاب دی نه دی تابع شوي، بلکې دا کتاب خپل تابع ګرځولی دی. په دې کتاب الله باندې د دې د پاسه نور کتابونه سواره کړلې او د هغه کتابونو دی تابعداري شروع کړې ده. دا چې څومره مناظرې مباحثې دی وکوي، دا د دې کتاب الله نه په خارجي کتابونو بنا دي. دا د اکابرینو د اسلافو او د هغو اقوال او د هغو کتابونه دي چې دی پکې دا مناظرې او مباحثې کوي. که د الله کتاب لرالل نو دا به اختلافات ختم شي. د الله کتاب راغلی د اختلافاتو د ختمولو دپاره دی، په دې کې هیڅ قسم ته اختلافات نشته. دا محکم آیاتونه دي، مضبوط آیاتونه دي. دا د حق او د باطل په منځ کې فیصله کوونکی کتاب دی. نو هسې خو هر یو خاص او عام دا 15 وخت آواز کوي چې اهدنا الصراط المستقیم. الله رب کریم فرمایي ذلک الکتاب، چې تاسو وایي اهدنا الصراط المستقیم، سیده لار موږ ته وښایي. نو هغه سیده لار په دې کتاب الله کې ده چې هغه دا کتاب دی، تاسو ته به راهنمایي درکوي. ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم. بېشکه دا قرآن کریم تاسو ته د ټولو نه د سیده لارې ښودنه کوي، راهنمایي درته کوي. خو افسوس دا دی چې تاسو خو دې له نه راځئ. خو دا ګناه یوازې د علماو نه دی، دا عوام په داسې تاک کې ناست دی، دی په دې کې په دې انتظار باندې دي چې کم یو مولا به مناظره کوي، کم یو مولا به اختلافي مسله چیړي. نو ما داسې یو 2 ویډیوګانې اختلافي کړې وې چې په هغې باندې ډېر غټ ویوز راغلي وو. نو محترمو دغه خلک دې قصو ته خوشحالېږي، خو دا عذاب دی د الله له طرفه. یاد وساتئ، کم یو قوم چې تباه کېږي نو په هغو کې فرقوریت پیدا شي او عوام و خواص د هغو نظر ټول دغه طرف ته لاړ شي، او دلته کې غربت دن به دن هغه زیاتېږي، قتل و غارت ډاکې دن به دن هغه زیاتېږي. دا ګورئ نه تاسو څومره ظلم شروع دی، څومره ځوانان بوډاګان او څومره بچیان کورونه هغه تباه شو، څومره په بېدردۍ سره قتل عام شروع دی. مسلمانانو ویښ شئ، بیدار شئ. او څومره منګایي وشوله خو تاسو غافله یې، بیا مناظرونه نه یې اخلاص. بالکل ستاسو په خیال او خاطر کې نه راځي چې دا کم حالات شروع دي. ستاسو نه به رب العالمین تپوس کوي ای علماء کرامو، تاسو یو شی متحد شئ، دا اختلافات پرېږدئ، دا د عقایدو دا لسانی قومي سیاسي د اختلافات د منځه ختم کړئ، د الله په کتاب باندې یو شی متحد شئ، او د نظام د بدلی دپاره، د عدل او د قسط د نظام د قیام دپاره یو شی. محترمو دا تاسو چې په کومه قصه کې نښتي یئ، دا د الله له طرفه عذاب دی. دا وړوکي عذابونه اول راځي د غټ عذاب نه مخکې، دا سنت الله دی. وګورئ دا کومې واقعي چې موږ بیان کړې د نوح علیه السلام نه رواله او تر د شعیب علیه السلام پورې، په دې سنت الله باندې غور او فکر وکړئ. یا چې دا اوس کومه قصه د موسی علیه السلام بیانېږي، نو دا عذاب دی چې دا په وړو ډلو کې، په فرقو کې، په جماعتونو کې دا خلک تقسیم شي، دی په یو بل باندې راونخلي. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. عزیزانو دا د الله رب کریم د طرف عذاب دی چې کوم یو قوم تباهی طرف ته روان شي نو په دې کې فرقوریت پیدا شي، دغه فرقې په آپس کې لړاویږي، دی د یو بل د لاسه عذاب خوري، سزاګانې د یو بل د لاسه خوري. ځکه الله رب کریم فرمایي چې او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، تاسو به د یو بل د لاسه سزا وخورئ، تاسو به د یو بل د لاسه په سزا کې شئ. عزیزانو په پوره دنیا کې وګورئ، نو امت مسلمه د زوال شکار دی، د انسانانو تذلیل او توهین وشو، قتل عام شروع دی. نو ای مسلمانانو ویښ شئ، بیدار شئ، د عدل او د قسط د نظام د قیام دپاره یو شی متحد شئ، ورنه دن به دن به د ذلت او د رسوایۍ شکار کیږئ. نه به بیا دا علما بچ شي او نه به دا عوام بچ شي، نه خواص او نه عوام، دا به ټول بیا تباه و برباد شي. نو عزیزانو نن د موسی علیه السلام د انقلابي تحریک متعلق خبره شروع کوو
الله رب کریم د موسی علیه السلام ذکر په نسبت د نورو انبیاو ډیر کړل په کتاب مبین کې د 10 سورتونو نه زیات د 130 مقاماتو نه په بره الله رب کریم د موسی علیه السلام خبره ذکر کړې ده په مختلفو سورتونو کې په مختلف انداز سره. خو باوجود د دې چې تاسو نه ګورئ نو انسانان دغه نه بیانوي دا چې څومره تفصیلی بیان الله رب کریم په خپل کتاب کې کړل د موسی علیه السلام متعلق. بلکې انسانان چې ذکر کوي نو اسرائیلیات به ذکر کوي د موسی علیه السلام متعلق. دا خو به خامخا نه چې په هر تقریر کې به د موسی علیه السلام متعلق خبره کوي، خو چې کوي نو د اسرائیلیاتو نه به کوي، د موضوعي منغلطو روایاتو نه به کوي، ځکه چې د موسی علیه السلام متعلق اسرائیلیات ډیر زیات دي. نو دی د کتاب الله نه به خبره نه بیانوي، خو کم خلک چې د کتاب الله نه بیانوي نو هغه به تفسیر بیا هغه اسرائیلی بیانوي کومو تفاسیرو چې لیکلي دي. لکه په دې قصه کې څه داسې محاورې او داسې استعارې الله رب کریم ذکر کړي دي چې دی هغې کې داسې عجایبات بیان کړي چې انسانان غافله کړي د دې د اصل پیغام نه. په دې کې چې کوم حقیقت او پیغام او نصیحت الله رب کریم بیان کړل نو دا انسانان د هغې نه غافله شي، بلکې هغه عجایباتو ته او هغه فلسفو ته د هغو نظر لاړ شي. تو لہذا چې تاسو دا په غور او فکر سره واورئ، په دې کې سوچ وکئ چې آیا د موسی علیه السلام دا انقلابي تحریک څومره عظیم تحریک و د ځمکې په سر باندې چې انسانان د انسانانو د غلامۍ نه راخلاص کړل. محترمو دا بني اسرائیل مصر ته د یوسف علیه السلام په ذریعه باندې تللی دي. یوسف علیه السلام په مصر کې په عدل او قسط باندې بهترین نظام هغه قایم کړی دی چې هر طرف ته خوشحالي و، امن و سکون او د هر چا عزت جان مال هغه محفوظ و. خو محترمو د وخت په تیریدو سره فرعونی خاندان دا محسنین آل یعقوب د دې بیخکدي وکړه، دی مقهور او غلامانو ګرځول. عزیزانو په دې بني اسرائیلو کې چا جرأت نشو کولی چې خبره یې کړې وې د فرعون خلاف، د ده مخې ته ودرېدلی وې یا یې خپله مقدمه لړاو کړې وې، د دې خبرې جرأت چا نشو کولی. د دغه قوانینو نه یو قانون هغه په دې باندې دا هم لاګو کړی چې د دې به نارینه بچي قتلول، زنانه بچی به وله پرېښودلې. محترمو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ رب کریم موسی علیہ السلام پیدا کړ او بوزي او د فرعون په کور کې غټی. ووحینا الی ام موسی ان ارضعیه، منګه وحی وکړه د موسی علیه السلام مور ته. منګ د موسی علیه السلام د مور پړه کې دا خبره واچوله چې ان ارضعیه چې ته دې خپل بچي له پی ورکوه. په سوره طه کې الله رب کریم فرمایي ان اقذی فیه فی التابوت چې ته دې واچو په تابوت کې، داسې صندوق جوړ کا چې هغه کشتینما صندوقي چې بالکل بني چې اوبو ته نه داخلیږي. ان اقذی فیه فی التابوت فاقذی فیه فی الیم، بیا دا صندوق په دریاب کې واچوه. دلته الله رب کریم فرمایي چې ان ارضعیه ته دې ته پی ورکوه. فاذا خفت علیه، نو پس هر کله چې ته په ده باندې ویریږې چیرې دشمن پې خبرېږي نو فالقیه فی الیم، نو بیا دې واچوه سمندر ته. ولا تخافي، او ته مه یریږه په ده باندې، د ده په ضایع کېدو باندې په غرقېدو باندې مه یریږه. ولا تحزني، او د ده په جدایۍ باندې مه غمجنه کېږه. انا رادوه الیک، یقینا منګه واپس کوونکي یو د لره تا ته. وجاعلوه من المرسلین، او موږ جوړونکي یو د لره د پیغمبرانو نه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، نو اوچت کو دلرا آل فرعون، د فرعون کور والا دلر اوچت کا ليكون لهم عدوا وحزنا، دې د پاره چې شي دې د هغو دشمنه او سبب د غم، یعنی آخر الامر دې د هغې د پاره دشمن او د غم سبب جوړ شوی دی. ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئین، یقینا فرعون او هامان او لښکر دې دواړو ودیو خطاکار. عزیزانو الله چې کومه کوله هغسې وشوه چې موسی علیه السلام په سوره طه کې الله رب کریم فرمایي والقیت علیک محبة مني ولتصنع على عیني، منګه په تا باندې خپل د طرفه محبت اچولی چې موسی علیه السلام بچا هم لیده نو په هغه باندې به محبت راته. ولتصنع على عیني، دې دپاره چې ستا تربیت وکړی شي زمونږه زیر نگرانی. الله رب کریم فرمایي نو دلته کې وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، نو د فرعون ښځه فرعون ته وایي چې دې وژنمه لا تقتلوه، دې وژنمه بلکې دا زما او ستا د سترګو د یخوالی دی. عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا، امید دی چې دې موږ ته نفع راکړي یا به ونسو د لره په بچي باندې. وهم لا یشعرون، او دوی نه پوهېدل. واورئ عزیزانو چې الله رب کریم موسی علیه السلام
شاهي دربار ته ولې بوته؟ ځکه چې د پرورش هلته وکړي په شاهي خاندان کې چې سبا د فرعون په سترګو کې سترګې واچوي او د خپل قوم د ازادۍ مطالبه دې وکړي. ځکه چې په دغه قوم کې خو داسې کس نه و چې هغو دا جرأت کړی وي چې د فرعون مخې ته خبرې کړې وي د خپل خلاصۍ د خپلې ازادۍ دپاره یا په دې باندې چې کوم ظلمونه کېدل د هغې خلاف دې جرأت نه شو کولی چې خبرې کړی وي. نو ځکه الله رب کریم د موسی علیه السلام پرورش هغه په شاهي ګرانه کې کوي. واصبح فؤاد ام موسی فارغا او د موسی علیه السلام د مور زړه مکمل خالی شو، فارغ شو د سکون او د صبر نه. ان کادت لتبدی به، نږدې وه چې دې دا خبره ښکاره کړې وې. لولا ان ربطنا علی قلبها، که چېرې نه وې موږ تړون راوستی د دې په زړه باندې، موږ نه وې مضبوط کړی زړه د دې، لتکون من المؤمنین، دې دپاره چې دا شي د یقین کوونکو نه. وقالت لاخته، نو اوې د مور د موسی علیه السلام خور د موسی علیه السلام ته قصیه په ده پسې ځه، شاته پسې ځه. فبصرت به عن جنب وهم لا یشعرون، نو دې د لرې طرف نه کتل وهم لا یشعرون او دې شعور نه لره. وحرمنا علیه المراضع من قبل، الله رب کریم فرمایي چې موږ د مخکې نه په دې موسی علیه السلام باندې منع کړو دغه پیو ورکوونکو پی. فقالت هل ادلکم علی اهل بیتی یکفلونه، نو دا د موسی علیه السلام خور هم دغلته ولاړه ده، بس په داسې انداز باندې تللی ده چې څوک پې پوهېدلی نه دی. وهم لا یشعرون، نو دوی خو طلب کوي، ګوري زنانه راولي خو چې موسی علیه السلام لپی ورکوي نو موسی علیه السلام پی نه خوري. نو دا پکې ولاړه، نو دا وایي ای زه تاسو ته ونه ښیم داسې یو کور علی اهل بیت یکفلونه چې د ده کفالت به کوي، وهم له ناصحون او د ده لپاره به هغه خیر خوی. فرددناه الى امه، نو دارنګې الله رب کریم موسی علیه السلام خپلې مور ته واپس کو. کی تقر عینها، دې دپاره چې د دې د سترګو یخوالي چې سترګې پې یخې شي، ولا تحزن او دا غمجنه دی، ولتعلم او چې دا پوه شي ان وعد الله حق، چې بېشکه وعده د الله هغه حق او سچه ده. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلک هغه نه پوهېږي. ولما بلغ اشده واستوى اتیناه حکما وعلما، هر کله چې موسی علیه السلام هغه بلوغت ته ورسېد او برابر شو، طاقتمند شو، اتیناه حکما وعلما، نو موږ درته ورکړه طاقت د فیصلې کولو، په ده کې موږ دا صلاحیتونه واچول، وعلما او درته موږ پوهه ورکړه. وکذلک نجزي المحسنین، او دارنګې موږ بدله ورکوو نیکوکارو ته. ودخل المدینة علی حین غفلة، د داخل شو ښار ته په داسې وخت کې چې د دغه ځای اوسېدونکي چې هغه غافل و. فوجد فيها رجلين يقتتلان، نو د بیا مونږ د دوه سړي چې د یو بل سره جګړه کوله. هذا من شیعته، دا یو کس د قبیلې د ډلې د موسی علیه السلام نه، وهذا من عدوه، او دا بل کس دا د موسی علیه السلام د دشمن د ډلې نه. فاستغاثه الذي من شیعته، نو مدد غوښه د موسی علیه السلام نه هغه کس من شیعته چې د ډلې د ده نه، علی الذي په هغه چا باندې من عدوه چې دشمن و د ده. فوکزه موسی فقضا علیه، نو موسی علیه السلام هغه لره موقع ورکړه، سوکې وله ورکړه. فقضا علیه، نو د هغه فیصله یې وکړه، نو هغه مړ شو. قال هذا من عمل الشیطان، نو موسی علیه السلام وی چې هذا من عمل الشیطان، دا شیطانی عمل شو. انه عدو مضل مبین، یقینا دا شیطان دشمن دی گمراه کون کې خطا کون کې ښکارا. موږ معنی کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زه پناه غواړم د شیطان رجیم نه، یعنی رټلی شوی، کنځلی شوی، وهلی شوی، زغلولی شوی او رجم کړی شوی، بیا دې سله پناه غواړي. پناه دې به دې غواړه چې انه عدو مضل مبین دی، دا رجم کون کې دی، شرمون کې دی، ذلیله کون کې دی. نو داسې معنی کوه چې زه پناه غواړم په رب العالمین باندې د شیطان رجم کون کې نه، شرمون کې، بېعزته کون کې نه، د الله په ذات سره. قال رب انی ظلمت نفسی، نو موسی علیه السلام وی چې رب انی ظلمت نفسی، یقینا ظلم کړی دی ما په خپل نفس باندې. فغفر لی، فغفر له، ما ته بخښنه وکړي، الله وی ما وبخلي، انه هو الغفور الرحیم. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، زه به بیا چرته د مجرمانو مدد کوونکی نه ګرځم. فاصبح في المدینة خائفا یترقب، نو د سبا که په دې ښار کې خائفا په یرې سره یره کوونکی و، یترقب چوکیداري کوله، انتظار یې کو. فاذا الذي استنصره بالامس، نو پس ناڅاپه هغه کس چې د ده مدد غوښتی و په پرونۍ ورځ باندې، یستصرخه، بیا یې ده ته چغې کړې. قال له موسی انک لغوی مبین، موسی علیه السلام ورته وویل چې یاره یقینا ته جګړه وښکارئ. فلما هر کله ان اراد ان یبطش بالذي هو عدو لهما،
کله چې موسی علیه السلام اراده وکړه چې ونسي هغه کس چې دشمنونه دي دواړو قال یا موسی نو اوی دغه کس یا موسی دی قبطي ده ووی یا موسی ای موسی اتوریدو ای ته غواړې ان تقتلني چې ته ما قتل کړې کما قتلت نفسا بالامس لکه څنګه چې تا پرون یو کس قتل کړی دی ان تريدو الا ان تكون جبارا في الارض ته اراده نه لري مګر ته دا اراده لري چې زه د مطلق العنان بادشاه جوړ شم په دې ځمکه کې چې به ما د داړو چا قانون لاګو نه زه د داسې زبردست زورور انسان جوړ شم وما تريد ان تكون من المصلحين ته اراده نه لري چې ته د اصلاح کوونکی جوړ شي وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى او راغی یو سړی د ښار د لرې طرف نه منډې والې قال یا موسی اوی د ای موسی ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک یقینا مشران غټیټ سرداران ملکانان وډیرګان هغه ناس دي دغه پارلیمنټیرین ناس دي ستا په باره کې مشوره کوي چې تا لره قتل کړي فخرج نو ته وځه انی لک من الناصحین انی لک من الناصحین یقینا زه ستا لپاره د نصیحت کوونکو نه یم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين نو موسی علیه السلام د دغه ځای نه ووت یره کوونکې خپله چوکیداري کوله خپل خیال و خاطرې کو د هر طرفه قال رب نجني من القوم الظالمين وی ای الله ما ته نجات راکړي د قوم ظالم نه ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل نو هر کله چې د مخ واړو په طرف د مدینه نو وی امید دی چې ما ته الله رب کریم سیده لار وښیي ولما ورد ماء مدین وجد علیه امة من الناس یسقون نو هر کله چې دی ورسید اوبو د مدین ته نو هلته بیا یو خلق یو قوم چې هغو سکولې اوبه په خپلو څاروو باندې ووجد من دونهم امرأتین تزودان او بیا یې موندلې یو دوه زنانه سیټ د لرې چې هغو خپل څاروي منع کول د اوبو نه یعنی دا څاروي به راتلل تزودان وی دیتا او دی په زور سره واپس شړل منع کول بی قال ما خطبکما موسی علیه السلام دیته وی ای ستاسو څه حال دی قالتا نو دی دواړه وی لا نسقي منګه نسکو اوبه حتی تر دې پورې یصدر الرعاء چې واپس شي دا شپونګي دا اوبه څکونکي و ابونا شیخ کبیر او پلار زمونږه هغه بوډا دی ډېر زوړه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير دو بوس کولی داغو د پاره په دغه څارو باندې بیا را واپس شو راغی دغه سوري ته نو بیا دعا غواړي د رب العالمین نه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ای رب العالمین ته چې څه هم خیر نازلی زما طرف ته نو زه ډېر محتاج یم د هغې عزیزانو موسی علیه السلام په فطرت کې الله رب کریم دا خبره د مخکې نه اچولې وه چې د ده نه به برداشت نه کېد صبر به دې نه کېده چې کله به د ظلم لیدو نو دی به یکدم پاڅېده د ظالم لاس به ده نیو نو فطرتي طور دغلته چې هم د دا قصه ول ده چې یا الله زه خو دغه طبقاتي نظام نه راوتښتېدم دغه ظالم قوم نه خو دلته رالم دلته خو قوم یو دی خو بیا پکې اونچ دی بیا ظلم دی نو یا الله اوس چې ته څه خیر زما طرف ته رانازلی نو زه د هغې ډېر محتاج یم زه اوس بې بسه یم فجاءته احداهما تمشي على استحیاء نو راله دغه دواړو زنانو نه یوه جینۍ ترې نه راله انتهایي په حیا سره قالت ان ابي يدعوک اوی دی موسی علیه السلام ته چې زما پلار تا غواړي لیجزیک اجر ما سقیت لنا دې دپاره چې تا ته بدله درکړي تا ته اجرت درکړي د هغې چې تا اوبه څکولي دي زموږ دپاره فلما جاءه نو پس هر کله چې موسی علیه السلام راغی وقص علیه القصص او پورا واقعه قصه شعیب علیه السلام ته بیان کړه قال شعیب علیه السلام فرمایي لا تخف ته مه یریږه نجوت من القوم الظالمین یقینا تا نجات موندلی دی د قوم ظالم نه موسی علیه السلام ویلي رب نجني من القوم الظالمین شعیب علیه السلام ته فرمایي نجوت من القوم الظالمین قالت احداهما نو دې دواړو نه یوې یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوي الامین ای پلارا دیونه سه په مزدورۍ باندې د مزدورو نه ان خیر من استاجرته یقینا ته چې نسې غوره د مزدورۍ کوونکو نه نو هغه دا دی چې هغه قوي هم دی او امانتدار هم دی قال شعیب علیه السلام وی انی اریدو زه اراده لرم ان انکحک احدی ابنتی هاتین چې زه تا لره په نکاح باندې درکم د دې دواړو لوڼو نه یوه على ان تاجرني 8 حجج چې ته به زما نه اجرت اخلي 8 کاله ته به زما سره مزدوري کوي زه به تا له باقاعده د هغې معاوضه در کوم خو 8 کاله به زما سره تیری فإن اتممت 10 فمن عندك نو که تا
لس کاره تیر کړه نو ستا له طرفه به دا احسان زما سره وما اريد ان اشق عليك او زه نه غواړم چې په تا باندې سختي وکړم څه مشقت د منې راولم ستجدني ته به ما بیا مومې ان شاء الله من الصالحین ان شاء الله د صالحینو نه قال ذلك بيني وبينك نو موسی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا زما او ستا په منځ کې فیصله شوه ایما الاجلین قضیتو هره یوه نیټه چې به پوره کړه نو فلا عدوان علیه په ما باندې به بیا څه ملامتیا نه وي څه زور زبردستي به په ما نه والله على ما نقول وکیل او الله رب کریم زما او ستا په دې خبره باندې هغه شاهد دی ګواه دی فلما هر کله قضا موسی الاجل چې موسی علیه الصلاة والسلام دا نیټه پوره کړه وساره باهله او دی را روان شو واپس د خپل اهل سره آنس من جانب الطور نارا نو ده ولیده د تور د طرفه اور ولید قال لاهلهم کوسو انی آنست نارا نو د خپل اهل ته وی چې تاسو دلته ایثار شئ کینئ انی آنست نارا ما لیدلې دی اوره لعلی یاتیکم منها بخبر نو امید دی چې زه راوړم تاسو ته د دغه اور نه خبر یعنی دا خو به چابل کړی خلک بناسي او جزوه من النار لعلکم تستالون یا به هغه ځای نه سکورټي راوړم انګار به راوړم د دې لپاره چې تاسو تاوده شئ نو د دې دا معلومیږي چې شپه وه او یخ مو چیرې لار ترې نه مروکه شوې وه چې موږ ته به دغه خلک لار وښیي یا به اور راوړم نو تاسو به ترې نه تاوده شئ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى پس هر کله چې موسی علیه الصلاة والسلام دغلته ورسېدو نو د وادۍ د ښي طرف ده د دغه مبارک مقام ده د دغه ونې د طرف نه آواز وشو ای یا موسی ای موسی علیه السلام انی انا الله رب العالمین زه الله ما رب العالمین نو الله رب کریم د سره مخاطب شو چې انی انا الله رب العالمین محترمو په سوره طه کې الله رب کریم فرمای فلما اتاها نودي یا موسی کله چې دی ورسېدو نو आवाज وکړی شو ته اے موسی انی انا ربک فخلع علیک زستا رب ما پیزارو باسا انک بالوادي المقدس توا په توا مقدس وادی باندې ته پیزارو باسا دا د موسی علیه الصلاة والسلام مانوس کوي او مخاطب کوي ځان طرف ته نوم یې اخلي اے موسی بیا ورته وایي ته پیزارو باسا وانا اخترتک ما ته غوره کړی فاستمع لما یوحى نو ته واوره لما یوحى هغه چې تا ته وحي کېږي بل ځای کې الله رب کریم فرمایي واصطنعتک لنفسي ما ته د خپل ځان دپاره غوره کړی استثناء وایي دی دا چې د یو مقصد دپاره چاله ټریننګ او تربیت ورکول نو دلته الله رب کریم فرمایي وانا اخترتک فاستمع لما یوحى انني انا الله بشکا ز الله ما لا اله الا انا فاعبدني نشته د زمانه سوا بل اله فاعبدني نو زما غلامی او بندگی اپناو کا واقیم الصلاة لذکری او صلات قائم کا زما د یاد دپاره ان الساعه آتیه یقینا هغه د انقلاب غړی راتلونکې ده اکادو اخفیها او غواړم چې پټه وساتم لتجزا کل نفس بما تسعى دې دپاره چې بدله ورکم هر یو نفس ته د هغه د عمله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى نو تا دې څوک وانړی اوس د دغه خبرې نه دا چې کوم پیغام تا ته ما درکړی دی چې دا د انقلاب دا غړی یقینا راتلونکې ده نو هغه څوک چې هغه ایمان نه لري په دې خبره باندې چې یقینا انقلاب به برپا کېږي او هغه د خپلو خواهشاتو په تابعدارۍ باندې روان دی فترضى ورنه ته به هلاک شي ته به خراب شي وما تلک بیمینک یا موسی ستا په دې ښي لاس کې څه شی دی ای موسی الله ته ښه پته ده چې لښته ده امسا ده خو موسی علیه الصلاة والسلام سره خبره کوي قال هي عصایا موسی علیه السلام فرمایي هي عصایا دا زما امسا ده اتوکأ علیها واهش بها علی غنمی زه په دې باندې تکیه ومه او په دې باندې زه راشن وهمه پاڼې بیزو خپلو ته راټکوم پې ولی فیها معارب اخرى په دې کې زما دپاره نورې پیدې هم ډېرې دي قال الله رب کریم فرمایي القها یا موسی وغورځوه دې لره ای موسی فالقاها فاذا هي حیة تسعى نو موسی علیه السلام چې وغورځوله نو د هغې نه یو چلته هو مار جوړ شو چې روان شو مارو قال نو الله رب کریم فرمایي خذها ونسه دې لره ولا تخف مه یېرېږه سنعیدها سیرتها الاولی منګه دې لره په خپل هغه اوریجنل اصلي حالت کې راوستونکي یو دا همسا د موسی علیه الصلاة والسلام دا کنایه ده د حکومت نه چې کله د موسی علیه السلام په لاس کې ده موسی علیه السلام وایي اتوکأ علیها زه په دې تکیه وم واهش بها علی غنمی زه په دې باندې پاڼې ټکوم خپلو بیزو ته په دې کې نور هم ډېرې پیدې دي نو کله چې دا حکومت د بني اسرائیلو په لاس کې نو دوی هم په دې باندې تکیه مطمئنو
د دې نه نورو انسانانو ته نورو اقوامو ته خارج د مصر نه ډېرو خلکو ته ډېرې پیدې وي لکه هغه په قصه د یوسف علیه السلام کې بیان شوي دي نو محترمو خو کله چې دا حکومت د دې د لاسه وغورځېد نو د دې دپاره خمار جوړ شه مار جوړ شه چې دا بن اسرائیل یرغمال کړه نو دا کنایه د همسا په دې ځای کې د حکومت نه نو الله رب کریم ته فرمایي چې دوباره ته د همسا راونسه نو دا به په سیرت حل اولا باندې شي هغه شانې چې څومره پیدې پکې دي نو دا به هغه شانې پیدامنه بیا شي دا حکومت به بیا ستاسو دپاره راشي ان الساعة آتیة وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیة اخرى خپل لاس خپل ترخ ته دنده که رو بوزي تک سپین چمکتا ہوا بغیر د سی بیماری نه دا آیت ثانی شو ستا دپاره آیتا اخرى شه نو الله رب کریم د موسی علیه السلام په زړه باندې هغه علوم نبوي هغه ورداخل کړل دته دغه دلیل او دغه علوم نبوي ورکړل نو بیا ته الله رب کریم فرمایي چې اوس ته دا راوباسه نو ستا لاس به چمکتا ہوای نو ستا دلیل دا به مضبوطي دا به چمکتا ہوای او ته به نور خلک چپکای او ستا دلیل دا به ساکت دلیل لنریه من آیاتنا الکبرى نو اذهب الى فرعون انه طغى اوس ته لاړ شه فرعون پسې ځکه چې هغه سرکشي اپناو کړې ده نو عزیزانو د دې نه مخکې به انشاءالله الرحمن په بله پیره باندې بیا بیانو وما علینا الا البلاغ